خبره دا ده چې حکومت ته دا دور ختم شو چې زه به ایمنې لوټ کولم. هغه دور ختم شو چې زه به سنیټر لوټ کولم. هغه دور ختم شو چې زه به سی این ډبلیو یا د مونو سی پي یا تحصیلدار به زه لوټ کولم. هغه دور ختم دی. نن مو ته زورات روډ دی خو غوښتونکی مو نشته دی. نن زورات مو ته د سکول دی غوښتونکی مو نشته دی. نن زورات مو ته اسپتال دی غوښتونکی مو نشته. زه د آرمي جامنیل حضر حیات صاحب ته دا یم زه د خپل ملک هغې ادارو ته څخه ایسای دی ایمای دی فایو دی زما ګورنمنټ دی زما ایمنې دی زه هغو ټولو ته دا درخواست کوم چې ته مانه د آرمي دپاره کسان غواړې چې آرمي دپاره کسان راکړه لسم پاس ته ما ته وایې چې له شیرزي کې ته ما ته یو د لسم سکول جوړ دی زه حضر حیات چې کوم جرنیل دی عارفي زه هغه ته دا یم چې ته مانه پاس دپاره سپایي دپاره سړی غواړې افسري دپاره نه ته ما ته اشخیل مندخیل کې د لسم سکول جوړ دی زه حضر حیات او خپل ادارو ته دا درخواست کوم چې تا ته زه تلمیرزي نه کوم ځای کې لسم کس روان چې هلته تا یو د لسم سکول نه دی جوړ تا ته زه خونخیل نه له سیالي نه خواجک نه کوم ځای نه زه تا ته یو د لسم پاس سړی راولم چې هلته تا د لسم سکول نه دی جوړ ما علاقې کې چې کومې مینې جوړ دی د هغه نسل په اسلام آباد کې ګټی کېږي ما علاقې نه عمر خان له شیرزی غنتې حبیب ملک غنتې سړی راپچېږي هغه نسل اسلام آباد کې تیارېږي د هغه بچي یو سره کلتوس نه وي هغه یو بچي سره لاسي کلشیکوف نه رسي د هغه یو بچی هم هغه نه بې ترتیبه نه راکټی کېږي چې د مو بچی بې ترتیبه راکټی کېږي وجه دا ده چې ما ته چا چېره کړې نه دي په دې خبرې باندې ګواه دی عمر ملک صاحب په دې خبرې باندې ګواه دی ایډیشنل پي په دې خبرې باندې ګواه دی امام ملک په دې خبرې باندې ګواه دی امام مینګال د سنټرال کور ته څومره کار شوی دی په کاغذو کې شوی دی چې په کاغذو کې شوی دی نو بیا خیر اوچتول پکار دي نو زه د خپلو ټولو ادارو ته یم چې څلور آی ډي پي دا څلورم آی ډي پي روانه دی مو په سنټرال کورم کې 40 میلیون 44 میلیون او دا 13 کروڑ یو بله روان دی په 2013 کې آی ډي پي نمبر 788 کې دا 788 آی ډي پي نمبر 788 ټول نظم ته مو بجلی ورسوله شونخي ته مو ورسوله بدامې ته مو ورسوله چکدارې ته مو ورسوله په هغې ډي پي کې لیکلي دي چې دغو علاقو ته مو بجلي کلیر کړه زه د پاکستان ادارو ته یم چې ته لاړ شه جوګي نه پورته که ته بجلي وکړه تور نظم خو وریا خبره دی سرپڼي نه پورته که ته وکړه وریا خبره دی که بیا 44 میلیون 40 میلیون پیسې وځي حکومت ته دویمه دا دی چې زه دا ټول په قوم په توسط سره حضر حیات صاحب ته یم جرنیل صاحب ته یم چې زه دغو ته لمنه رسو خپل پاک آرمي ته زه خپل ادارو ته دا لمنه رسو سوال کوم آرمي ته زه سوال کوم چې نن ورځې پرې زه چا نه یم نږدې کړی زه خپل ایمنې خپل سنیټر نه یم نږدې کړی زه خپل په تحصیلدار نه یم نږدې کړی که نه ته جیل ته لاړ شې چې زما 12 کاله ماشومان په جیل کې پراته دي زما 14 کاله ماشومان په جیل کې پراته دي زه آرمي ته درخواست کوم چې زه هغه خلک نه یم چې ما نه چې خلک عمره کم تصور کوي زه ډېر پرامن پکې سړی یم زه د ملک او د قوم دپاره لګېدلی مشر لرم د ملک او قوم دپاره ځوان لرم خو ما ته چا اوسه پرې نه دي څه راکړي چې دا هر یو سړی چې په کاغذو کې کار شوی دی نو بیا ولې د ما کاغذو کار نه ګراوند ریالټي ته نه راولي بیا ته زه خبره کوم نو به بیا دا ولې چې ما ته یې څه کښېنه ته مسالې جوړوې چې کله زه خبره کوم بیا ما ته یې څه ته مسالې جوړوې ته د قوم د علاقې خبره به نه کوې ته کښېنه تا ته خطره ما ته د خطره وي تاسو ته دی ما ته د خطره وي د جیل دي وي د مار دی د څه شي وي خو زه تاسو ته یم چې تا کې کوم زور دی ځوانه کوم زور دی قومه تا کې ته به د شیرزي حق غواړې ته د اشکیل مندخیل نه ته به د څومکني زوی مشر حق غواړې دا حق مو تاسو غوښتلی شو چې دومره کسان مو سوي لاړي خو زه په لاندو کې حضر حیات صاحب ته یم د دا ورځ ته اپیل کوم چې ته د اشکیل مندخیل کې په ګراوند باندې لاړ شه په روډ باندې لاړ شه چې تا ته پته ولګي چې دا سرینګر نه هم سخته علاقه دی چې دا د مقبوضه کشمیر نه هم سخته علاقه دی مو افسرانو ته 15 کاله کېږي مو علاقې ته ایمني سنیټر نه رسي 10 کاله کېږي د مو علاقې ته اوسه پرې پي نه دی لاړ په یې ته ښځو سوال کوم هغه نه ځي نو مو علاقه به څنګه ترقي کوي
دا خلک به څنګه بغاوت ته نه راولي خامخا به دا خل روډ بندوي خامخا به دا خلک خپل نسل ته یې روان دپاره تونه څه غواړي